بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم درویش ملنګ د سعودي عرب ښار ریاض نه تاسو سره مخاطب یم. ګرانو مینوالو، نن د ما د ویډیو چې کومه ده د فحاشۍ په خلاف ده. ډېر د افسوس مقام دی ګرانو مینوالو. کله چې دا یو کلیپ راغلو نو ما ډېر افسوس وکړلو، ډېر برداشت مې وکړلو. ما چې یاره په دې خیبر پښتونخوا کې به داسې یو زلمی سیاسي یا غیر سیاسي پی ټي آی جمعیت ان پی نیشنل وغیره داسې یو ځوان به راپورسي سیاسي یا غیر سیاسي وي، دو خلکو مخې ته به ویلي چې یاره دا تاسو څه کوئ. خو ډېر د افسوس خبره ده چې نه د یوې پارټۍ نه، نه یوه مولا، نه یوه قاضي، نه چې ته یوې ادارې نه یو پښتون راپورسېدلو په دې لږ غیرات وکړو. ډېر د افسوس خبره ده، هېڅ چا هم دا سټینډ ونه اخیستلو. مجبورن چې کله بیا دا کلیپ راغلو دې ټایم کې تاسو په دې سکرین باندې وینئ، نو ما دا سټینډ واخیستلو په دې وجه چې ما سره په دې پیج کې غیرتي پښتانه دي، نو په دې وجه ما دا سټینډ واخیستلو. ګرانو مینهوالو، په دې چې موږ ته د انټرټینمنټ په نامې باندې کوم فحاشي د موږ په کورونو کې داخلوي، په کومه طریقه یې داخلوي، زه اول دغه اداکارانو ته یو څو خبرې کوم. اداکاران د مخاطب شي د ما د کلمې مسلمانانو ورونو، تاسو ماته دا وایئ چې په پاکستان کې کاروبار ختم وي نو راشئ سعودي عرب ته راشئ، بل ملک ته راشئ، بل ملک ته راشئ. نو ظالمانو، تاسو د چمړې کاروبار کوئ، تاسو د چمړې کاروبار کوئ. تاسو دا دعوی دي بقول یو ډایرکټر چې یوسف جان تر اداکار اکټر چې یوسف جان ته انټرویو اخیستلی وي چې دا خو موږ د پښتون د کور نه دغه سکرین کیپچر کوو، موږ یې پروموټ کړو. نو زه یم چې دا کلتور خو تاسو نور هم نور شرمول په خلافت ولې نه چې څومره نن ګهرایي ته ځې کرکټر یې په هغه کې را تلاش کوي په کلو کې، نو کلو کې دې کرکټر شته مونږ کتلي دي، نو هغه مونږ پرنټ کوو په سینما کې. نو تاسو ماته دا ووایئ چې دا چې دا شی چې تاسو په دې سکرین وینئ په کوم علاقې کې، په کوم پښتون قوم کې دا شی دی، تاسو یې ماته وښیئ. آیا دا د پښتون سره پښتون څه کوي؟ پرېږده پښتون 15,000 کاله تاریخ یې پرېږده، هغه اوریجنل پښتون هم پرېږده. اسلام خو پېژنئ که نه، کلمه خو پېژنئ که نه. آیا اسلام کې دې خبرې اجازات شته؟ او بیا تاسو موږ ته د ټیلی فلم په نامې باندې زموږ کورونو ته داخل کوئ. اول مو د بلیک اینډ وایټ په شکل کې داخل کړل چې یاره ورو ورو به دی عادت شي. کله مو چې عادت کړو نو د سینمیز فلم او د ټیلی فلم په منځ کې مو هېڅ فرق پرې نه کړو. کنې دا سکرین دا شاټ وګورئ. ډېر د افسوس خبره ده. تاسو د ما د پښتون قوم سترګې کیمرې تاسو سره دي. زه تاسو ته یو څو خبرې کوم ملګرو. هر یو اداکار، پروډیوسر، رایټر، ډایرکټر، هر یو ورته د دغې فیلډ سره چې کوم تړلي خلک دي، هغو خلکو ته یم چې ظالمانو پښتون خو په انټرنیشنل سطح باندې دهشتګرد دنیا کې شو شوی دی. تاسو دا کیمرې په داسې طریقه ولې نه استعمالیږي؟ تاسو ډایرکټر، تاسو رایټر، تاسو دغه شاعر چې دوه ټکو دپاره د یوې پیغلې اندامونه، شونډې، سترګې ستایي په شاعرۍ کې، تاسو دغه پلسوس ویلی نه سي. د پښتون نوم چې په کومه طریقه بدنام شوی د کیمرې په زور چې دی، نو دنیا ته وښیي چې پښتون پورم نه قوم دی. و ظالمانو په قبایل باندې کوم حالات دی، په سوات په بجاور کې کوم حالات وشو. دې ټیم کې چې په دې سکرین تاسو د ماشوم ګورئ، دا وګورئ. دا خو ظالمه کلمه هم یې نه وه زده کړي. دته خو دا پته نه وه چې زه د مسلمان په کور کې پیدا یم که د هندو په کور کې پیدا یم. د دې ماشوم څه ګناه وه؟ دا د ما د ترور نمسی دی، د زوی د طرف نه نمسی او د لور د طرف نه نمسی. دا دوه ماشومان کله چې د آی ډي پیز په کیمپ کې تقسیم کېدلو، موږ دغه فیملي خوراک تقسیمولو، نو ناګهانه یو دراز شولو. د دې ماشومانو زه د چا نه تپوس وکړم؟ تاسو په دې کیمرې باندې دا پښتون قوم ولې نه سپورټ کوئ؟ تاسو حقیقت ته حقیقت ولې نه یئ؟ تاسو فحاشۍ ته فحاشۍ ولې نه یئ؟ تاسو په دې سکرین باندې موږ ته کوم شی دا حقیقت دی. مړه دا پښتون داسې وي. زه به د دنیا ګناهګار مسلمان یم، زه د ټولو نه زیات ګناهګار مسلمان یم، خو الحمدلله دومره شعور و فکر لرم چې غلطه او صحیح ته صحیح او غلطې ته غلطه یم. ویچا ته کوئ، نن دا کیمرا ویچا ته کوئ، د هغې دنیا دې ځای نه ویرېږئ، دې ځای ته وګورئ، دې ځای ته وګورئ، دې ځای نه ویرېږئ، او دې جولۍ ته وګورئ، دې جولۍ ته وګورئ، او خدای او رسول ته وګورئ، او دې قرآن ته وګورئ چې بس کوئ. پښتون ډېر پرامنا قوم دی. زه په قوم پرستۍ په وطن پرستۍ پسې نه ځم، زه صرف په مسلمانۍ پسې ځم. خو نن تاسو پښتون قوم ټارګېټ کړی، نو ما تاسو ته لږ غوندې کې اصلیت لږ مخې ته کړو. هغه خبره یې چې هوښیار دپاره اشاره او د کمسل دپاره لوړ. نو تاسو د ما د کلمې روڼه نن دا کیمرې روخ بدل کوئ.
وګټئ پښتون قوم زړه وګټئ وګوره که نه مړه شاس خان ته وګوره دې شاس خان ته وګورئ خدای ورته څنګه هدایات وکړو موږ هم الله نه سوال کوو چې موږ ته دې خدای دغه شانتې هدایات وکړي مړه ده ته وګورئ قسم دې ده ته وګورئ که نه شهنشاه باچا ته وګورئ که نه و ظالمانو یې دنه له غوند کې عبرات واخلئ دا خو هم یو مشهوره ده سینګر ده ته وګورئ سید انور ته په هر یو فیلډ کې به تاسو ته داسې انسان میلاو شي خو ډېر د افسوس خبره ده چې ما چې ته د ډایرکټر پروډیوسر ونه لیدل داسې خاص نو زه تاسو ته بنیاد کوم سوال کوم زاري درته کوم چې بحث کوئ اوس روزمه سیاستدانانو ته که هغه د پی ټي آی وي که د هرې ریپورټۍ وي موجوده دې ټیم کې د پی ټي آی حکومت دی نو پاور د پرویز خټک صاحب په لاس کې دی پرویز خټک صاحب زم چې کنه 1000 ځله بوته په دې نوشار باندې تیر شوی په فردوس سنمې په دې مین روډ باندې به تیر شوی وي آیا نه چې پکې څه کېږي هغه پرېږده سریامې چې په دا بورډ باندې لګولي وي ټوپک داسې و پیغله داسې و په کومه سټایل کې نیتو د ضمیر لږ غوندې کې نه ملامته کېږي او راشه د پښتانو مشر اسفندیار ولی صاحب ته زه پوسټ کوم چې تاسو خو د پښتانو چغې واورئ که نه نو تاسو بالکل په دې پورټۍ کې یا په تو کې بالکل د یوې ټکې داسې څه ضمیر نه راوچتېږي یا څه دومره غیرات نشته چې که نه یاره دا داسې دا پاکستان دی او که نه دا چې دی فحاشستان دی بالکل د په ضمیر کې نه راځي سراج الحق صاحب جمعیت والا تاسو خو د اسلام چغې واوئ که نه ماشاءالله ښه د اجازانه کور دی هغه شی تاسو میډیا ته راولئ نو آیا دې شي د پاره به څوک راپوځي نعوذ بالله موږ پښتانو د پاره به ځان ته پیغمبر راسي امیر مقام صاحب تاسو خو د وفاق سره تړلي خلک یې نو تاسو باندې هم دا لکه دا سوچ او سمجھ تاسو ته هم نه راسي دې جولای ته وګورئ د خدای خاطر وکړئ رسول ته وګورئ قرآن ته وګورئ بس کوئ پښتون ډېر بې انتها بدنامه شو ما سره په خو کې کمرې کې ما ته انډین راغله ما ته څه وی چې دا هغه پښتانه دي چې کوم ته موږ ته چې کوم دی نو ډایلوګونه وګورئ ما څه چل شوی نو په موبایل کې یې راته دا کلیپ وښیو چې په دې سکرین تاسو دې ټیم کې کوم ګورئ نو ما اشاره هم نه داسې سترګې په لاندې شو ما ده ته زه کوم جواب ورکړم په ملیشیا کې دغه پښتانې په کومې طریقه باندې په هوټلو کې چلیږي نو زه به تاسو ته څه وایم خو دومره به ورته وایم چې څوک به درانه او څوک به سپک راپسې وایي خو په درانو درونو په سپکو سپک یم شاعري هم رانه ولا چې د ټاپک غلطه کړې وه خبرې هم رانه غلطې کړې چې زه تاسو ته په کومه طریقه وایم آخر مړه مسلماني مې څه شی وي که نه اوس درنه غواړم اجازات ما خو لږ غوندې کې مینټل ذهن مې بالکل مینټل شوی خو یو څو ملګري راته وویل چې نه نن دې خوږې نه کار واخله نو ډېره به ښه وي یو ملګري په فرمایش نن مده مې یم که نه دا کوم کلیپ چې تاسو په دې ټیم کې په دې سکرین وینئ که نه نو کیدای شي چې زه په هغه خپل لیمیټ کې په مین روډ باندې روان وی نه مې چیک پوسټ کتو نه مې اور سپیډ کیمرا کتله او نه مې بارډر کتلو چې په کوم ملک وی راغلی وم په کومې ګلۍ وی راغلی وم په کومې کوڅې په کوم روډ وی راغلی وی که نه نو هغې ته بیا درویش ملنګ نه ګوري ځکه چې درویش ملنګ نه د ویارې پرهیز پیدا دی نه د چا نه ویرېږي او نه خرڅېږي او نه د خپلې خبرې نه په شوقېږي یو ځلې بیا په اخره کې ته پښتنو مشرانو ته یم او غیرتي پښتنو ته یم چې باس کوئ که خبرو باندې چا زړه دردېدلی وي یو ځل نه په یو کروڑ ځله دې ودردېږي نه د چا نه معافي غواړم او نه د چا د څه خبرې پروا مې شته هلته ته چې حقه ونه یم د ما په داسې زندګۍ د لعنت شي مړه او ما سره دا د اواز طاقت دی رونو سوشل میډیا تاسو هم استعمالوئ زه هم استعمالوم ما سره دغه یو اواز دی ما زه خو که درته وایم چې د کلي نه د لوډ شیډینګ په خلاف راوځم نو ما سره به د خپل کلي ولام نه راوځي دغه د ما حیثیت دی نو دا سیاسي خلک چې په یوه کال باندې په یوه ټلیفون باندې په یوه اعلان باندې چې دی نو په زرګاو په لکاو خلک راوځي نو دې سیاسي خلکو ته بار بار زه دغه وایم چې بس کوئ یو کال وکئ یو اعلان وکئ د هرې ریپورټۍ چې وي او تاسو د قسم وایي چې د هر یو سیاسي یا غیر سیاسي وي هغې اعلان کې شاملات وکئ او د دغې د دې ناسور د دې دیمک نه موږ خلاص دی نو یو ځلې بیا څو پیره به درته وایم خو بس یو ځلې بیا لاس درته خورم جولۍ درته خورم خدای او رسول و قرآن ومنئ چې بس معاف مو کوئ او درنه غواړم اجازت ډېر قیمتي وخت مې تاسو واخیستلو د هغې دپاره معذرت الله پامان